السلام علیکم مرګرو. امید لرم چې ټول مرګري به روغ جوړ وي. مرګرو یو وارې بیا د پښتنو د سیمې نه د ډزو اوازونه، د پښتنو خویندو د جړاګانو اوازونه او د پښتنو خویندو د سر نه د لوپټو پرېوتو غږونه راځي. مرګرو په سوات کې د څو ورځو نه د قتل او غیرت د دې بابرکته میاشتې کې هم په ډېر سخت او په ډیر دغه سره مرګونه شروع دي چې څو ورځې مخکې په سیدو شریف کې یو ځوان قتل کړی شو. د هغې سره سره په مرغوزار کې یو کس راپاڅېد او 4 کسان د یو کور ووژل او نن په خپلو ګاونډګیرۍ کې او په خپل هغه کې د لارې په تنازه باندې 2 کسه چې کوم دي زخمیان شوي دي، 15 کسه د یو زنانه تور سرې سره قتل کړی شوي دي. د عدم برداشت د کمی د وجې نه، د اسلام نه د لرې کېدو د وجې نه، د پښتو او د غیرت په ټکي د نه پوهېدو د وجې نه نن زمونږ پښتانه چې کوم دي هغه بې ځایه قتل کېږي. زمونږ د پښتنو وینې چې کومې دي هغه بې ځایه تویېږي. که مونږ ځان ته پښتون وایو نو پښتون به برداشت کوي، پښتون به هله پښتو ته ودرېږي چې هغه د ټولو هر څه نه لرې شي او هغه د هر یو څیز نه مایوسه شي، نو هغه به بیا ډز کوي او هغه به بیا د ټوپک نه کار اخلي. خو دلته چې کوم دی د برداشت د کمی د وجې نه اول ټوپک راخلي او بیا وروستو جرګې، مذاکرات، تربګنۍ او مسایلو ته په نظر باندې شي. زه ټولو ملګرو ته ریکویسټ کوم چې په دې بابرکته میاشت کې د الله نه د دې پښتنو دپاره دعا وغواړئ. یو طرف ته که موږ وګورو نو پښتنو دپاره سازشونه شروع دي، نو بل طرف ته د پښتنو داسې رویه چې په هغې کې برداشت کم دی، په هغې کې قتل و غیرت زیات دی او په هغې کې زموږ ځوانان چې کوم دي هغه بې دردۍ سره قتل کېږي، هغې باندې ظلمونه کېږي او هغې د داسې ظلمونو سره تېرېږي چې نن روژه په خولې باندې داسې قتل و غیرت وشولو چې په هغې کې تور سرې هم محفوظ پاتې نه شوې، په هغې کې ماشومان هم محفوظ پاتې نه شول، په هغې کې ځوانان هم محفوظ پاتې نه شول. او نن چې کوم دی په جړاګانو، په غمونو، په دردونو باندې د هسپتال نه 15 جنازې اوچتې شوې او دا 15 جنازې چې کله دروشخیلې ته ورسېدې نو هلته هم ډېر زیات د قیامت صغرا غونته مقام او ډېر زیات په علاقه کې مایوسي خوره وه. زمونږ د علماء کرام چې کوم دي دوی ټوله ورځ په دې روژه په خوله باندې دا درس ورکوي چې صبر وکوي او د الله رضا باندې راضي شي او الله تعالی ته رجوع وکوي. خو بیا هم مونږ نه د صبر نه کار اخلو او دا د روژې میاشت او بیا د عشرې په دې میاشت کې داسې قتل و غیرت کېدل، داسې ظلم کېدل چې په هغې کې ماشومان هم زخمیان کېدل، په هغې کې تور سرې هم قتل کېدل او په هغې کې د هر عمر کس موجود دی. زه تاسو ته د هغې د نومونو یو هغه ږدمه چې په دې غیرتمنده خاوره کې څومره ځوانان چې کوم دي په دې لږ ټایم کې قتل شو. د پرې اول نه لال محمد ولدي نور محمد دروشخیله عمر 50 کاله، خایسته محمد ولدي اختر سکنه دروشخیله 22 کاله 22 کلن، عمران ولدي صلاح الدین دروشخیله 21 کلن، څلورم عبدالکبیر ولدي سلطان محمد دروشخیله عمر 60 کاله، عبداللهد ولدي خایسته او عمر 19 کاله، شپږم نمبر ایوب ولدي سحرګل عمر 26 کاله، خایسته رحمان ولدي قمر خان عمر 40 کاله، فریق دوم شاهجهان ولدي صلاح الدین
سکنا پیردوی عمر 55 کاله باچا روان ولد شاهجهان پیردوی بره دروشخیله عمر 45 کاله او سمیع الله ولد حاضر عمر 18 کاله او دا رنګ اوه کسان چې کوم دي په دې کې زخمیان شوي دي. نو که مونږ وګورو په دې کې یو تورسرې هم شهیده شوې ده، وفات شوې ده، او داسې قسم لا زمونږ ځوانان هم شهید شوي دي. د دې روژې په وخت کې داسې قسم لا خلک وژلی کېدل، زه خو به دې ته شهادت ووایم، خو که وګورو چې شیطانان تړلی شوي دي نو ولې مونږ دومره برداشت هم ونه کړی شو او بیا داسې قسم لا زمونږ د تورسرو د سر نه د رور د غونتې سوری لرې کېدل، د پلار غونته سوری لرې کېدل، د خاوند په شکل کې د هغې د سر نه سوری لرې کېدل. څومره ماشومان به یتیمان شوي وي، څومره خویندې به بېروره شوي وي، څومره میندې به بې زامنو شوي وي، او څومره خویندې چې کومې دي هغه به بې خاونده شوي وي. دا ټولې خبرې مونږ لا په نظر کې ساتل پکار دي. ډېر د افسوس مقام دی، مونږ په دې کیمرې په مخ باندې ټولو ورونو ته چغې وو او دا افسوس کوو چې ولې داسې وشي، ولې دومره ظلم وشي. نو په دې کې که د هر طرف نه کمې وي نو هغه کمې ختمول پکار دي، پښتنو له اتفاق کول پکار دي، او داسې قسم له ستونزو سره چې کوم دي پښتانه مخ دي نو دې باندې دا ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د ژړا مقام دی چې اخیر پښتون ولې دومره لاندې لاړو، پښتون ولې د خپلې جرګې د روایاتو نه مخکې روان دی او پښتون د قتل و غیرت سره مخ دی. په دې باندې سوچ کول پکار دي. د دې د خپلو بچو ته دا مسایل مه پرېږدئ او دې مسایلو نه ځان وساتئ. د یو انسان قتل هغه د ټول انسانیت قتل دی او د یو انسان بچ کول چې کوم دی هغه ټول انسانیت بچ کول دی. ټولو ملګرو ته سوال کوم، منت کوم چې د دې دپاره آواز اوچت کړئ او د هر یو یوټیوبر، د هر یو سوشل میډیا اکټیویسټ ته دا سوال کوم چې په دې خبره باندې غږ اوچت کړئ چې پښتنو په اتفاق شئ، پښتنو په پولو پټو باندې، پښتنو په وړوکي لارو باندې دومره غټې جګړې کول او بیا په هغې کې قتل عام کېدل، دا ډېره افسوسناکه خبره ده. زمونږ پښتانه په یو بوټي باندې کله مړه وي، کله چې کوم دی د رشتې په تنازه باندې مړه وي، او کله د لارو کوڅو په تنازه باندې مړه وي، کله د دیوال برید په غلط کې خودو باندې، د دیوال پیمایش په غلط اغستو باندې خلک مړه وي. مهرباني وکړئ د یو انسان څوک دې راولي، څوک دې جوړ کړي، تاسو مانه ښه پوهېږئ. زه به تاسو ته څه خبرې کوم، ټولو ملګرو ته سوال کوم، ریکویسټ کوم چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم.